په انسان کې یو درې اهم څیزونه دي. یو د انسان چهره، او دویم دی د انسان جبه، او دریم دی د انسان لاس، خپې، اعضاء او جوارح، چال چلن. د دې دریو څیزونو نه یو انسان بل انسان ته خیر رسی، د هغه زړه ته خوشحالي رسی او یا نقصان رسی. دا چهره، مخ، الله جل جلاله یو عجیبه اندام پیدا کړی دی. هر انسان مخ دا دغه کیمره ده، او دغه کیمره نورو خلقو ته د زړه حالات مخامخ کوي چې د بزر کې سي. یو انسان چې بل انسان سره مخامخ شي نو د هغه د مخ نه دا پته لګي چې د پزړه کې زما د باره محبت پروت دی او کده د زړه زما د عداوت نه ډک دی. مخ حالوي څه ویلي نه غږی نه کوي. د یو بل د مخ د لیدو نه دا اندازه لګي چې د زړه زما د پاره د اخلاص نه ډک دی او کده بغض نه. مخ حالوي د یو بل د مخ د کتو نه دا اندازه لګي د دې انسان په زړه کې عاجزي پرته ده، په دا زړه د کبر او د غرور نه ډک. د انسان د چهرې نه پته لګي چې دا سړی خفه دی او کده خوشحاله دی، روغ دی او که ناروغ دی، شپې شوګیره کړې ده او که ښه مزیدار خوب یې کړی دی، ستومانه دی او که نه حشاش بشاش دی. مخ دا علماء کرام لیکي د هر انسان دا چهره دا یو خاموش رشي، یا به د بل زړه زخمي کوي او یا به د هغه زړه د خیر رسي. ځکه نبی علیه السلام ته الله پاک په قرآن کې وایي او لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحتونه کوي. یو نصیحت پکې دا دی ولا تصعر خدک، مخ مورانوه. چاته مورانوه؟ للناس، خلقو. هندو ته مخ مورانوه، سکھ ته مخ مورانوه، عیسائی ته مخ مورانوه. مسلمان خو ډېره غټه خبره د صحاح ستو حدیث دی. نبی علیه السلام فرمای ان تلقى اخاك بوجه طلق لك صدقه. ویشته د کور راوځي او دبل ورور سره ملاویږي، هغه انساني ورور دی او یا ایمانی ورور دی او یا نسبی ورور دی. نه دی ولا مال ورکړه، نه دی ولا پیسې ورکړه، نه دی ولا میوه ورکړه، نه دی ولا کپړې ورکړي، صرف پرون تندي او خوشاله تندي ته هغه سره میلو شوې. دا هم ساده بار یو صدقه ده، دا هم دغه سره احسان دی. الله دې زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي. نن خو کافر ډېره لرې خبره ده او مسلمان خو ډېره لرې خبره ده. د یو کور په چار دیوارۍ کې دننه دنیا د معمولي حرص او د لالچ د وجې نه سکه ورونه یو بل د داسې ګوري لکه دشمنان، او یو بل د مخونه داسې وران کړي لکه نعوذ بالله شرمخان. نه دا د اسلام تعلیم دی چې د شا سره میلاویږي، پیسې خو د پې نه لګي، څه شی خو در نه ځي نه، عزت دې پې نه کمیږي. د یو کمزوري مسلمان سره چې میلاویږي په روم تندې میلاویږي، د یو معذوره مسلمان سره چې میلاویږي په روم تندې میلاویږي، د یو پردي کس سره چې میلاویږي په روم تندې میلاویږي. خدا نه وایم